د درې قسمه کسانو دعاګانې الله رب العزت نه قبلوي. دی به ځان ستړی کړي، دی به غواړي دعاګانې، شپه ورځ به یې په ځان یو کړي، خو بیا هم الله رب العزت د دې دعاګانې نه قبلوي. هغه درې قسمه کسان کم دي، نوټ یې کوئ ځان سره، او الله رب العزت دې زموږ او ستاسو بار بار حفاظت وکړي. خو بیا هم که څوک په دې دریو کارونو کې، په دې دریو عملونو کې مبتلا یې، زر تر زره ترې وځئ. ګورئ، یو اولنی دی حرام خور. د کم سړي چې رزق نوړی ګټه وټه حرامه وي، د ده دعا الله رب العزت نه قبلوي. دی به غواړي دعاګانې، ځان به ستړی کوي، خو دعا یې الله رب العزت نه قبلوي. دویم دی ډېر زیات غیبت کوونکی. دا یاد وساتئ، ښځې پکې ډېرې زیاتې مبتلا دي، او نن سبا دا مرض سړو ته هم لګېدلی دی چې چرته کینی په غیبت کې به دوی مصروف وي. د غیبت نه ځان وساتئ. الغیبة اشد من الزنا، رسول صلی الله علیه وسلم او بالخصوص دین اسلام د غیبت چې دا ډېر مذمت کړی دی، او دا یو غټه ګناه ګرځولې ده، ګناه کبیره ګرځولې ده. لهذا کم خلک چې غیبت نه پرېږدي، په غیبت کې مبتلا دي، د دې دعاګانې الله رب العزت نه قبلوي. ورپسې دریم نمبر هغه کس چې د هغه په زړه کې د مسلمانانو سره کینه او حسد وي. اما نن سبا کم زړی چې د هغه زړه د کینې او د حسد نه پاک وي، دا یاد وساتئ ښه. عوام خو ډېره لرې خبره، نن سبا دا وایرس، دا مرض خواصو ته هم لګېدلی دی. خواص خپله ځان ښه پېژني چې خواصو نه زما مراد څوک دي. لهذا د کم سړي چې په زړه کې حسد او کینه او بغض پروت دی، مسلمان دپاره، د ده دعا هم الله رب العزت نه قبلوي. الله رب العزت دې د دغه بدترینو عاداتو نه، د دغې بدترینو ګناهونو نه دې الله مونږ او تاسو محفوظ وساتي، او الله رب العزت دې مونږ په خپلو داسې بندګانو کې شمار کړي چې هغې لاس اوچت کړي، او الله رب العزت دې دعا قبوله کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ټولې دعاګانې قبولې او منظورې کړي.